اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر داوسو فدي آیاتونو کې لفظ صفات د مجاهد بیانی. جہاد فی سبیل اللہ ذکر کی، تہذیب الاخلاق د اخلاق و خ اخلاق یعنی خ اخلاق داشان تدبیر منزل مرتبی یعنی آداب او احکام د خاندانی امورو، سیاست مدنی او په آخر کې بیا ترغیب د جهاد تا او داغه د پاره مثالونه. لیس البر ندنی کی ان تولوا وجوهکم دا چې تاسو واړوي مخون خپل قبل المشرق والمغرب طرف د مشرق او د مغرب تا، ولكن البر ندلته کې البر بر په معنا د البار نیکی کوونکې چې عقیده صحیح ده او عمل صحیح ده، او یا په حذف د محذوف سره ولكن البر لیکن خاوند نه کوي، یعنی ولكن ذل بر لیکن خاوند نه کوي، ولكن ذل بر لیکن خاوند نه کوي. نو بس نیکی کون کې کامل من هغه څوک دی امر بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې ول یوم الاخر پر ورځ د قیامت، پر ملائکه په ملائکه باندې ول کتاب او په کتاب یعنی په کتابونو آسماني کتابونو چې الله نازل کړی دي، والنبیین او پیغمبرانو باندې، وآت المال او ور کوي مال لرا علی حبه په محبت د الله کې، هی ضمیر الله ته، ذوی القربى په محبت د الله کې چاته ورکی ذوی القربى رشتہ دارانو ته، ولیتام او یتیمانو ته، والمساکین مسکینانو ته، ابن السبیل او مسافرو ته، والسائلین او سوال کوونکو ته چې عاجزي، وفي الرقاب او په آزادولو د غلامانو کې، او دلته غلامانو سره مفسرین فرمایي قرضداري دي یا چې کوم نه په جیل کې دي مسلمانان دغه د آزادولو د پاره پیسې ورکړي د الله جل جلاله په محبت، واقام الصلاة او قائمي منذر وات الزکات ورکړي زکات، والموفون بعهدهم او وفا کوونکی په پورا کوونکی، بعهدهم په وعدو خپل باندې، اذا عاهدوا کرجدي وعديو کی کو چې وعده د شریعت موافق، والصابرین فی الباساء او صبر کوونکی فی الباساء پغا سخت غریبه کی، والضراء او په سختو مرضونو کې، وحین الباس او په وخت د جهاد، اولئک الذین دعا کسان صدقو چې دي رښتونی دي، و اولئک او دا کسان هم المتقون دي متقیان دي پرهیزګار دي. یا ایها الذین آمنو دې ته ویلی شي سیاست مدنی، څلور قوانین دای د پاره ذکر کی. یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی پتا سو باندې قصاص فی القتل پاغا مقتولینو کی، یعنی یو سړی ولګي د هغه بل سو قتل ک نو د هغه قاتل سزا دارا چې دغه قاتل با دغه مقتول په سزا کې قصاص کولی شي. قصاص دی ته وي یعنی پانسی کول یا چې کوم دی نو د هغه قاتل ویشتل د مقتول د وارثانو را طرف نه، دا ته وی قصاص. الحر بالحر آزاد سړی به قتلول شي په مقابله د آزاد کې، والعبد بالعبد غلام په مقابله د غلام کې، والانثى بالانثى او زنانه په مقابله د زنانه کې. فمن عفي له پس هغه څوک چې معافي وکړی شو هغه ته من اخیه دا غرور د در طرف نه، یعنی دا قاتل
د طرف نه دا د مقتول د طرف نه من اخي دا غرور د طرف نه دا مقتول د طرف نه چې د مقتول کوم وارثان دي دا غره طرف نه ورته معافي شو شیء د سسیزو یعنی د هغه دیت یا وته وی چې بس مونږ معاف کړی دي فتباع بالمعروف نو تابعداري به کولی شي په نیکۍ سره یعنی په قانون شرعي سره واداء الیه او ادا کول دي هغه ته یعنی د مقتول وارثانو ته د دیت به احسان په احسان کول سره په نیکۍ کول سره ذالک تخفیف من ربکم دغه د اسانتیا د جانب در افساسنا و رحمت و رحمت ته فمن اعتدى بعد فاغذو چې زیاته یو کو بعد ذالک پس دینا روغه صلح وشوا دا نه رسې بیا زیاته یو فله عذاب علیم داغه د پر عذاب دردناک دی ولکم استود فار فی القصاص حیات پدی قصاص کې حیات ژوند دی یا اول الالباب اذاق الخواندان لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو د الله د عذاب نه بچئ کتب علیکم فرض کړی شوی د پتا باندې دا دویم قانون دی تقسیم د مالونو په قانون شرعي سره کتب علیکم فرض کړی شوی د پتا باندې اذا حضر احدکم الموت کله چې راشي یو د تاسو تمرګ ان ترک خیرا کچری پرې خوي مال نو صدر باندې فرض ده الوصیت وصیت کول للوالدین د پاره د مور او پلار ولا قربین د پاره د رشتہ دارانو بالمعروف په نیکه طریقه سره یعنی په قانون شرعي سره حقا علی المتقین او دا خبر ثابت ده لازم ده علی المتقین په متقیان خلقو اته د خدای نه یریږي نو هغه خو بیا د حقوق خوري بیا ده د مور او پلار یا د نور رشتہ دارانو حق خوري یا د الله نه یریږي فمن بدله پس هغه څوک چې بدل کی دی وصیت لرا بعد ما سمعو پس دا غنه چې دا اوریدلی فإنما پس بشکا اسمو گنارد علی الذین پاکستانو باندې دا یبدلونو چې بدلی دغه وصیت لرا ان الله بشکا الله تعالی سمیع علیم اوریدون کې خبردار دی فمن خاف من موسن پس هغه څوک چې یریدو د وصیت کوونکی نه جنفن د ظلم او اسمن یا د ګناه فاصلح بینهم اصلاح وکړه په میاں د دې کې فلا اسم علی نشتر ګناه په د باندې په دې اصلاح کوونکی باندې څه ګناه نشته ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی بخون کې دې مهربان دی یا ایها الذین آمنوا